أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ زپنا غواړم بالله په امداد د الله من الشيطان الرجيم د شیطان رټلې شوی دی دې ته تعوذ وایي تعوذ باندې پناه حاصله وره چې الله رب العالمین نه سړی پناه حاصله کړي د چا نه د شیطان نه چا رټلې شوی دی ځکه شیطان دی زموږ دشمن دی زموږ نیکه آدم علیه السلام د جنت نه راویستلی و د دې وجې نه موږ ته حکم دا دی تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ نو د قرات په شروع کولو کې چې کله قرات سړی شروع کوي قرآن شروع کوي د هغې نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نورو امامانو په نسبت باندې فرض ده او امام صاحب دې ته واجب وایي واجب ده ځکه قرآن کې راځي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې ته لولې قرآن نو پناه وغواړه د الله په امداد سره د شیطان رټلی شوي نه دویم دا دی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم همیشګیري کړله په دې باندې په مانځه کې او د مانځه نه بهر هغه نبي علیه السلام نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ثابت دي بعض علما دې ته مستحب وایي بعض د فرض وایي امام صاحب دې ته واجب وایي دا واجب دي د قرات او د قرآن د شروع کولو نه مخکې د مانځه په اول رکعت کې چې دی په اول رکعت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ویل پکار دی او بیا نور رکعتونو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نشتی البته بسم الله الرحمن الرحیم په احادیث ثابت دي نو په هر رکعت کې سره فارسی هر رکعت نو بسم الله الرحمن الرحیم وایي خو یو جهري ده یو خفیف کاره به وایي که په پټه به وایي کاره به نه وایي امام مالک صاحب وایي چې نفلي مونځ نو په هغې کې دې وایي خو فرضي مانځه کې د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نه وایي لیکن د نورو ټولو امامانو مذهب هم دغه دی چې په اول رکعت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به وایي ځکه چې د دې نه وروسته د قرات شروع کوي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موږ ولې ویو د دې لپاره چې د الله او د الله د رسول امر او حکم ومنل شي مخکې ما تاسو دغه آیات وویل الله رب العالمین فرمایي چې کله تاسو قرات کوئ قرآن ولئ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ دویم دا دی چې الله پاک ته زاری ده التجا ده چې خدا ما د دې دشمن نه بچ کړي دشمنان خو په دوه قسمه یو هغه دی چې ښکاره دي د هغو لپاره اسلحه ټوپک دا پکاري لکه د الله د دین دشمنان کافر هغه یهود دي او نصارا دي او نور کافر دي او دویم هغه دشمنان چې هغه په نظر باندې نه راځي نو هغه شیطان دی نو د هغې لپاره په احادیثو کې قرآن کې د الله په دین کې دعاګانې ذکرونه دا ښودلی شوي دي نو په دې سره انسان خپل رب ته عاجزي کوي او دا سوال کوي دعا کوي چې الله زما دا دشمن چې دی دا زما په نظر هم نه راځي دا ضرور هم دی دا هغه لپاره الله پاک ډېر پټ طاقت ورکړی دی نو ماتې بچ کړي په دې سره الله پاک انسان بچ کړي درېیمه دا ده چې قرآن چې دی هغه لویه خزانه ده او غټ عمل صالح دی نیک عمل دی شیطان دا هر وخت دا فکر کوي په دې سوچ کې چې دا انسان به د قرآن نه څنګه واوري د تلاوتونو کې دا قرآن زده نه کړي دی وانه وي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره وایي نو دې سره د شیطان نه بچ شي او بل دا چې یکسویي توجه دا حاصله شي الله رب العالمین ته نو چې کله د پابندۍ سره په یکسویي سره په توجه سره قرآن ته کېږي نو هغه په خوند پوه شي اوس د دې الفاظ څه دي نو الفاظ چې کوم د احادیث کې مختلف راغلي دي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه دا الفاظ راغلي دي زه پناه غواړم په امداد د الله تعالی چې هغه اوریدونکی دی او پوهه دی د شیطان نه چې ابتدا شوی دی من همزه د هغه د پوکي نه ونفسه او د هغه د چوف نه چې سحر جادو کوي چوف کول کوي ونفسه او د هغه د وسوسو نه یو الفاظ دا شو دویم دا الفاظ دغه د حدیث کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفسه وهمزه په دې کې السميع العليم دا الفاظ نشته دې برا چې ما وی اعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم او په دې کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفسه وهمزه مع السميع العليم د الفاظ کې نشي. دریم الفاظ دام نقل اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم او څلورم دا الفاظ هم دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الفاظ. نو دا د صحابه کرامو ثابت دي، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه په وخت تلاوت کې دا الفاظ ویلي دي. نو دا شته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا لړ هم دي، نو دا به وایي. بیا په دې کې اختلاف شته چې استعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو هلته خو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، ته پناه طلب کا د الله په نوم باندې شیطان رټل شي نه. نو فقها وایي چې بیا په کاته چې استعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لیکن احادیث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثابت دي. نو دغه الفاظ به وایي، دغه غوره دي. نو دا د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې کوم دی هغه الفاظ شو او دغه فضیلت شو. پاتې شو بسم الله الرحمن الرحیم، هغه ان شاء الله بیا ویو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا الحمدلله رب العالمین.